الکه ځان په قصه پوهه کې ګوره مونږ اول ویلو کنفرمیبیلیټي فار ایډیشن دا هغه مطلب دا چې مونږ به کله دوه میټریسز یو بل سره ایډ کولی شو. نن د کنفرمیبیلیټي فار ملټیپلیکیشن دا مطلب دا دی چې کله به د دوه میټریسز په منځ کې ملټیپلیکیشن پاسبل وي، خو کله دوه میټریسز A او B او د دوی منځ کې ملټیپلیکیشن پاسبل وو نو مونږ وایو چې دا کنفرمیبل دی. اوس به ملټیپلیکیشن کله پاسبل وي نو ځان پوهه کې let A and B are two matrices. یا داسې لیکلی شي چې are said to be conformable for multiplication if number of column of first matrix is equal to number of row of second matrix. ګوره لکه دو میټریسز دی، یو A دی او یو B. د دې دوانو ملټیپلیکیشن به کله پاسبل وي چې کله لیفت سایډ ته کم میټرکس دی د هغه کالم او رائټ سایډ ته چې کم میټرکس دی د هغه رو تعداد د دواړو تعداد سیم رالی. د اولنی میټرکس کالم د دویم میټرکس رو د دوی تعداد ایکول رالی نو ملټیپلیکیشن به پاسبل وي، او کو تعداد ایکول را نغلی نو بیا ملټیپلیکیشن پاسبل دی. خو ګور اگزامپل تو ګور مکمل پوه شي. دا میټرکس A دی A B C D او دا میټرکس B دی L اور M. ما تاسو کوی چې تو ګور چې A B پاسبل دی او کو A B پاسبل نو تاسو ګور دې سټ تا اولنی الیمنت څه دی A، اولنی میټرکس A دی او دویم څه دی B. دا اولنی به څه ګورو کالمز، په دې A کې څو کالمز دي 2، په دویم کې به څه ګورو روز، په دا کې څو روز دي نو A B زموږ سره سره له پاسبل دی. ولی د اولنی کالمونه او د دویم روګانو تعدادو سیم دی. حکومت څو کو چې B A وګوره وس اول څوک راغلی B او دویم A. د اولنی به څه ګورې کالمونه وس اولنی میټرکس څوک ته B، د B به څه ګورم کالم سوري 1، د A به څه ګورم روګانې سوري 2 نو B A پاسبل دی نه دی پاسبل. ولی ځکه چې د B کالمونه او د A روګانو تعداد سیم نه دی. دا به کله پاسبلی چې د یو کالم او د سیکنډ رو دا بیا زموږ سره پاسبلی. لکه ځان پوهه کې فرض کیا A میټرکس دی دا آرډر دی M کراس P، بل میټرکس دی B د هغه آرډر دی P کراس N. نو A B به زموږ سره څنګه وګوره په دې کې M روګانې دي او P پکې کالمونه دي، په B کې P روګانې دي او N پکې نو د چې څونه کالمز دي اقمره دا روز دي. په خبره پوهیږئ د کالمونو تعداد او د روګانو تعداد ایکول رالی نو بیا به میټریسز ملټیپلیکیشن صحیح پاسبل او کو ایکول رانه نو بیا پاسبل نه. خو بیا به د A B آرډر صحیح لکه یو میټرکس A دی یو میټرکس B دی ملټیپلیکیشن پاسبل دی. ما ملټیپلیکیشن وکړو کم ریزلټ چې رالی د هغه به آرډر صحیح نو د هغه آرډر بدایي M کراس N. تاسو زه پوهه کم دغه وګوره بچې فرض کیا A میټرکس د هغه آرډر دی 3/2 آرډر یې څه دی B یو بل میټرکس دی د هغه آرډر دی 2 کراس یا 2/4. اوس ملټیپلیکیشن پاسبل دی او کنه نو ورته وګوره په دې کې کالمونه څو دي 2، په دې کې روګانې څو دي د کالمونو تعداد او د روګانو تعداد ایکول دی نو ملټیپلیکیشن پاسبل دی. اوس چې کله ما ملټیپلیکیشن وکړو د هغې ریزلټ به آرډر صحیح
نو دا آرډر به یې 3/4 په خبره پوهیږئ کنه پوهیږئ ها نو کرایټیریا بدایي چې د اولنی با کالمز ګورو او د دویم با روز هم مثال ته اوس وګورئ بچي A equal to 3 2 1 4 B equal to 1 and 1 الکه A B possible دی نو د A بس ګورم کالم سودی د B بس ګورم سودی yes A B possible دی کته چې B A possible دی کو نه دی د B بس ګورم کالم سودی او د A بس ګورم رو سودی not possible امید ده چې مکمل پوه شوي به پوه شوي نو چې کله تاسو په دې پوه شوي چې به کله مونږ دوه میټریسز ملټیپلای کولای شو او کله نه شو نه هغه نه پس وسکو چیرې اوس خو ماته دوه میټریسز ګیون دي یو میټریکس A دی او یو میټریکس B دی او د دوانو ملټیپلیکیشن پاسبل دی نو بیا ملټیپلیکیشن کو څنګه نو ځان پوه کې خبر شي پرس کې دا میټریکس A دی په دې کې ایلیمنټس دي 1 2 3 4 او دا میټریکس B دی په دې کې ایلیمنټس دي 2 3 ما تاسو کوی چې د دوانو ملټیپلیکیشن معلوم کا نو زه ملټیپلیکیشن په څه نوٹ کوم په A B باندې او ډیفاین کوم به څنګه ځان پوهه کې بچي فرست رو با د فرست کالم سره ملټیپلای کوم خو څنګه by multiplying corresponding elements لکه دا فرست رو ده کنه او دا فرست رو به ملټیپلای کیږي د فرست کالم د corresponding element سره لکه دا فرست element ته نو دا فرست element با د دې فرست element سره ملټیپلای کیږي د دې رو دا کوم element ته سیکنډ نو دا به د کالم دا او په منځ کې پلس لګولې شي لکه 1 به ملټیپلای شي د 2 سره او دا 2 به ملټیپلای شي د 3 سره په منځ کې به پلس لګول شي پوهیږئ لکه اوس د دې رو نمبر دی 3 به ملټیپلای شي چا سره د فرست element سره فرست element د فرست سره او سیکنډ element د سیکنډ سره په منځ کې به پلس لګول شي پوهیږئ لکه کنه نو AB is equal to 2 1s are 2 plus 2 3s are 6 plus 12 نو AB به زمونږ سره راشي لکه A2 اور دا زمونږ سره انسر شو کو پوه نه شوې مکمل پوه شوې بل مثال اخلو به نورم پوه شي A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 1 1 2 2 A B به څنګه معلومو نو ځان پوهه کې اول به دا فرست رو د فرست کالم سره ملټیپلای کو خو څنګه ملټیپلای کو by multiplying corresponding element د دې رو به اولنې element د دې کالم د اولنې element سره او دا دویم element به د دویم سره پوهیږئ نو دا رو به ختم شي او دلته به دا کالم ختم شي بیا به دا رو راواخلې د سیکنډ رو کالم سره به ملټیپلای کوو نو څنګه به ملټیپلای کوو دا فرست element به د فرست سره او دا سیکنډ به چې کله دا ختم شي بیا به دې رو ته راشو دا رو به ملټیپلای کو د فرست کالم سره 3 د چا سره او 4 3 د 1 سره او 4 پوهیږئ کو نه ها AB is equal to د دې رو فرست element 1 دی د دې میټریکس کالم سوري فرست element هم 1 دی دا باندې سکه ملټیپلای کی د دې رو سیکنډ element 2 دی او دلته کې د کالم سیکنډ element 2 دی دا ملټیپلای کی په منځ کې پلس دا رو ختم شوا او دا کالم وس لګې پوساته د دې رو نمبر دی د دې کالم سره 1 به ملټیپلای شي چا سره او 2 د 2 سره پوهیږئ لکه شو 3 به چا سره ملټیپلای شي A 3 به دی 1 سره او 4 د کم 2 سره د دې 2 سره ها بیا 3 او 4 2 سره
نو AB is equal to 2 ones are 2, 2 twos are 1 ones are 1, 4, 1 plus 4, 3 plus 8, 3 plus 8. Now AB is equal to 5 4 5 11 or 11. پوه شوې که پوه نه شوې؟ اوس لږ شان ته کې اته یو خبره درته زه کوم وختي ما دلته کې یو خبره وکړه د آرډر. تاسو وګورئ د آرډر سم د آرډر دی 2 by 2 او د آرډر 2 by 1 دی وکړه. اوس دا دواړه ما ملټیپلای کړي د هغه آرډر څه پکار دی؟ د هغه آرډر ګوره ښه تاسو لکه زه پوه کوم د دې A آرډر دی 2 by 2 او د دې B آرډر څه دی 2 by 1. د کالمونه او د روګانې ایکوال وي نو ملټیپلیکیشن پاسبل وي. اوس چې کوم انسر راځي د هغه به آرډر سي دا هغه آرډر بدای 2 by 1. وګورئ کنه د A B آرډر څه دی 2 by 1 دی وکنه پوهیږئ خدته وګورئ د A آرډر څه دی دلته 2 by 2 او دا غیر ریزلټنټ د B څه دی 2 by 2. دا دواړه ایکوال دي ملټیپلیکیشن پاسبل دی خو آرډر به صحیح 2 by 2. وګورئ 2 by 2 دی وکنه دی کنه دا کا السلام علیکم. اوس مونږه د میټرکس ملټیپلیکیشن یو څو پراپرټیز ډسکس کوو. په هغه کې اولنۍ پراپرټي کموټیټیو پراپرټي ده. کومه پراپرټي ده کموټیټیو. हेलो क्लास के टेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कना नजान पूरे के पर रियल नंबर के तास तो पता था को दो रियल नंबर वाखरे ए बी नो को ए द बी सरा मल्टीप्लाई के को बी द ए सरा मल्टीप्लाई के रिजल्ट द दोनों सरा राजी सेम राजी लगा को 2 तासु द 3 सरा मल्टीप्लाई के او को द 3 द 2 सरा द नम 6 राजी او द नम 6 राजी دا خو مسئله نشته. خو کموټیټیو لا په میټرکس ملټیپلیکیشن کې نه هولډ کیږي. خبره پوهیږئ دا کموټیټیو پراپرټي څه پراپرټي ده هغه دا چې اے بی ایکوال ټو بی اے دا ایکوال پکاري چې ایکوال لا شو دا کموټیټیو پراپرټي ده. پوه شوې خو کو ایکوال نه راځي دې مطلب دا دی چې په دوی کې کموټیټیو پراپرټي نه هولډ کیږي ټرو. نو یاد ساتئ په میټرکس کې با کموټیټیو پراپرټي نه سټیسفای کیږي. ها دا ایم سی کیوز هم کېدلی شي چې هغه کومه پراپرټي ده چې په میټرکس ملټیپلیکیشن کې نه سټیسفای کیږي نو هغه کومه یو ده کموټیټیو. ولې نه سټیسفای کیږي تاسو یو مثال درکوم. وګوره دا اے بی سی ډي ده او دا بی میټرکس ته ال ام. تاسو دې اے بی معلومولی شئ شی وکړه او بی ای مونږ سره معلومولای نشو. بی ای مونږ سره خو تاسو دې راو نور جو میټریسز واخلې او ملټیپلیکیشن پاسبل همي خو جنرالي به کم نه دوانه ایکوال ناراضي چې ناراضي مطلب دا دی چې په میټرکس کې به کموټیټیو پراپرټي نه سټیسفای کیږي. په خبره پوهیږئ بیا راځي اسوسییټیو پراپرټي. اسوسییټیو هغه څه ده هغه تاسو ته پته ده ګوره په ریل نمبر کې کو 3 انسې واخلې پرس کې 3 دی 5 دی او 7 دی. کو تاسو اول 5 او 7 ملټیپلای کې ورستو سره a ملټیپلای کې کو اول 3 او 5 ملټیپلای کې ورستو سره 7 ملټیپلای کې دوه به انسر سره راځي سیم راځي. وس دا پراپرټي په ملټیپلیکیشن دا کومه پراپرټي چې دا په میټرکس کې هم پالو کیږي. کو تاسو سره 3 میټریسز دی a دی b دی او c نو کو تاسو b او c ملټیپلای کوي او a وسره ملټیپلای کوي او کو a b ملټیپلای کوي بیا وسره c ملټیپلای کوي د دوه نمبر ریزلټ سره راځي سیم راځي. دا کومه پراپرټي ده اسوسییټیو. بیا راځي ملټیپلیکیټیو
identity. Multiplicative identity ته وګورئ. په ریل نمبر کې داسې یو انس شته چې هغه د هر چا سره ملټیپلای کی د هغه د ملټیپلیکیشن په وجه چا آیډنټیټي نه ډسټرب کیږي او هغه انس څوک تا 1 لکه دا 1 د 5 سره ملټیپلای کینو 5 1 زار د د ملټیپلیکیشن په وجه د څه نقصان نسی د آیډنټیټي ډسټرب کیږي نه ډسټرب کیږي. نو دا شان د کې په میټرکس کې هم یو میټرکس شته دا میټرکس دی کوټوبه دا میټرکس یا دا میټرکس دې ته مونږ وایو ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي. ولی دا کو تاسو چا سره ملټیپلای کې نو په هغه میټرکس باندې باس اثر نه ورځي نو دا کوم آیډنټیټي شو دا ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي شو. دین علاوه بل د ملټیپلیکیټیو انورس خو هغه به ډیسکس کوم په نیکسټ کلاس کې بلکې په نیکسټ ایکسرسایز کې په دې ایکسرسایز کې نه. نو دا زموږ سره د میټرکس ملټیپلیکیشن سره ریلیټډ یو څو خبرې وي تاسو زده کړئ. ایکسرسایز باندې با کوېسچن یې کوو. اولنی د ایکسرسایز 1.4 ته وګورئ بک راواخلئ شته عثمان تولیټ راځي ولې بک راواخلئ وګورئ. میټرکس A و په کومو کې میټرکس ملټیپلیکیشن پاسبل دی او په کوم کې پاسبل نه دی. ایکسرسایز 1.4 کې ولنه کوېسچن سوی سلو میټریسز ګیون دی په دې کې چا میټرکس ملټیپلیکیشن پاسبل دی. نو بس تاسو ته خبره وخودله طریقه مې ته وخودله کو هغه کنډیشن چا فلفل کو ملټیپلیکیشن به پاسبل کو نه فلفل کو ملټیپلیکیشن به پاسبل نه. کوېسچن نمبر 2 ته وګورئ. एक्सरसाइज 1.4 की क्वेश्चन नंबर 2 तो गोरे बच्चे ए द सब बराबर दे -1021 और बी द सब बराबर दे 3 - 2. क्वेश्चन से दे अवलने इज इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी ودا پاسبل چې مونږ A B معلوم کو نو ګورو کنه فرست A راغلی او بیا د اولنی بس ګورو کالمز سودی د دویم بس ګورو روز د کالمونه او د روغان ایکوال رالی مطلب انسر بس شي yes possible. ولی ځکه چې د A because number of column of matrix A is equal to number of row of matrix B. بیا دویم کوېسچن کوي چې is it possible to find BA نو اوس اول سره راغلی B او بیا د اول بس ګوره کالم په B کې څو کالم دي د A څو دي د B نو ایکوال را نغلا نو دا not possible دی. no it is not possible. او third question وای third سوای چې find possible product possible product معلوم کړو. possible product کم یو دی A B کو B A ده کنه A B معلوم کې نو A B بولی کې د A په ځای باندې میټرکس A د B په ځای باندې میټرکس B ملټیپلیکیشن چل دی درځي -1 بچا سره ملټیپلای شي 0 د چا سره بیا 2 د چا سره 1 د چا سره ګډ شاباش A B equal to 3 1s are और 2 zeros are -2 नो A B बाज अमूंग सरा राशि -3 + 0 ना -3 और 6 तदनबा 4 और दा बाज अमूंग सरा बस देखा ना सवाब इंशाअल्लाह नूर सवाब एक्सरसाइज खत्म हो.